په صحیح معنو کې حساب کتاب وشو نبی اسلام وایي دا برباد دی پورا حساب الله رب العالمین ته څوک ورکولی شي ټول عمر زندگی له چا څوک دې ورتلی ده بهرحال الله رب العالمین به فرمایي چې ماته یو امتی را مخکې کا دا به چې زما د امت سره حساب وکړه یو امتی دې را مخکې کا چې زه سره حساب کتاب وکړم ابو بکر به د نبی علیه السلام ښي سیټ ته ولاړي نبی علیه السلام به ابو بکر ته وایي چې ابو بکر مخکې شه حساب ابو بکر به وایي د الله رسوله زه مخکې شمه زما سره دومره حساب کتاب کم دی چې زه الله ته حساب کتاب پوره ورکړم زما سره خو هیڅ نشته دی الله رب العالمین دومره غصه دی چې په ټول عمر کې الله رب العالمین دومره غصه نه ده کړې نن چې څرنګه غصه په غضب باندې دی عمر ته ووایه نبی علیہ السلام به عمر ته وایي عمر مخکې شي حساب کتاب د الله رسول زه نه شم مخکې کېدی زه څرنګه مخکې شمه هغه عمر به انکار وکړي چې نبی علیہ السلام فرمایي زما نه وروسته پیغمبر وی هغه به عمر قرآن مجید کې ډېرې فیصلې او ډېر احکامات د عمر رضی الله تعالی عنه په مشوره باندې بدل کړي دي الله رب العالمین هغه به انکار وکړي ابو بکر ته ووایه ابو بکر ته به وایي مخکې شه نه به انکار وکړي عمر ته ووایه عمر ته ابو بکر به هم نه مخکې کېږي عمر به هم نه مخکې کېږي ټول خلک به ولاړ وي د آدم علیه السلام نه واخله تر اخر امت د نبي علیه السلام پورې په انتظار به څه به کېږي بہرحال اللہ رب العالمین بعدو پر یہ خبرو کی اللہ وہ فرمائے چی زما محبوب تھا پہ مجلس کے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان بن ابی طلحہ فی الجنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ لس صحابہ کرام نبی علیہ السلام اولیدنی چدا صحابہ کرام جنتیان دی زستا خبر نہ در رجم کو دو دی بی حساب دی کتاب پا جنت کے داخل سی دین رسول بی حساب کتاب شروع نو عرب من دې پورې کو چې د نبی اسلام د امت لپاره څه نه دي کړی څه نه دي کړی نبی اسلام به فرمایي چې مال به تخت راوړل شي ما ته وایي چې زما محبوبه په دې تخت باندې کېنا نبی اسلام وایي نه زه په تخت باندې نه کېنم ولې نه کېنې دا سینه په تخت باندې کېنم او ډایرک جنت ته واوځي پرشتي زما امت خو به هر پاتې شي زما د امت سره وسکي الله پاک په تخت باندې نه کېنم ستا د حکم تکمیل کومه په دې باندې بس مې پلاس کېنم لیکن کېنم پېنه تر هغه پورې به جنت ته نه داخلېږم تر څو چې مې نبي خپل امت آخري امت دې داخل کړه جنت هغه نبی علیه الصلاة والسلام